ډېره زیاته ګرمه چک ترې ډېره زیاته ګرمه ده روټۍ که نه. شپږ ورځې مخکې د ده ذهن کې راغلي چې لکه زه هم واده کوم. نارې پسې ورته چې راځه تیلی هم کوم. شپږ ورځې مخکې ښه داسې یو اتفاقي خبره ده. ګرانو کتونکو نوی ژوند د خوشحالو شه او د یو نوي ژوند فیصله کېږي کله چې واده کېږي. دا یو نوی ژوند شي خو دغه نوي ژوند کې موږ سره دغه رور هم ولاړ دی. د دوه کسو ودونه دي. دا د عارف حاجي صاحب د رور دی. مېلمانه ډېر را روان دي. 2 منټه به تېخلو نو دغه واده را جوړ دی. خو دې کې خمه خبره څه ده شپږ ورځې مخکې د ده ذهن کې راغلي چې لکه زه هم واده کوم. نارې پسې ورته چې راځه تیلی هم کوم. شپږ ورځې مخکې ښه داسې یو اتفاقي خبره ده. نو دا پکې ډېره زبردسته خبره ده. نو د دې رشتې او د دې وایي په اسمانونو کې رشتې جوړېږي که نه نو پته یې نه کېږي. د دومره وخت کې د سوچ نه راته چې واده نه کوم. خو بس شپږ ورځې مخکې نو د واده چې کوم دی د تیارۍ روانې وي او موږ ته د واده صده شوې ده. نو عارف حاجي صاحب ډېر اچانک شانتې که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. او اچانک پروګرام داسې و چې زمونږ خو خپله مخکې نه پروګرام و د مذکر خو د داسې مصروفیات و د کور داسې هغه حالات و چې دوی چې دا نه کوم. نو بیا موږ د کشر ورور نیټه کېښوده پروګرام جوړ شو. ملګري خوشحال وو خو بیا چې مې دې کېنو مې مذکره د خوشحالي ډبل کوو. نو مذکر وی چې ټیک ده نو زمونږ یې ومنله او بس دا ټول ملګري هم ډېر خوشحاله دي. تاسو له دې الله خوشحالي درکړي. نه ډومبې رجي ده مو خو لکه مذکر شپږ ورځې مخکې وو چې پروګرام کوو. شپږ ورځې دا زه خمه خبره پکې ده. شپږ ورځو کې تیاري یکدم خدای نه ډبل شوه. یو سړي 4 بچي دي که نه. ما خدای ته حاجي صاحب کتن نو کور کې د 40 کسانو ودونه په یو ځای را جوړ کړل. رویرې او وروارګان که نه. نو لکه د یو واده یې کړو دویم مو شو نو خوش به که نه. نه ښه جي موږ خوشحالي یو. لکه موږ مذکر ته مخکې وو چې دا به یو ځای دغه کوو دی ورته تیار نو او مذکر خو هم زموږ لکه رور دی. بس دغه رور موږ کم کتلي نه دي نو ډېر زیات خوشحاله یو او ډېره مننه د مېلمنو د قدرمنو مېلمانه ګورم که نه افسران هم ګورم خلک هم ګورم را روان دي ټول دي. بس موږ ته ډېر زیات ګران دي او موږ هم ورته ګران یو. دا یو خبره کوم غواړي چې نن سبا د چا ډوډۍ وخوړه نو هغه به احسان ګڼي. چا سره ټیمونه نشته که نه. ټیمونه دي نشته. اوس داسې ملګري راغله خدای شته چې ما ته وایي 15 ودونه دي شپږ دي ما سره ایسار هم نه شو روټۍ هم ونه خوړه. خو لکه بس موږ ته یې زیري وکړه موږ سره مینه ده موږ سره تعلق دی ورورولي دی را سره. نو ډېر زیاته مننه کوو ډېره شکریا کوو د دې غونډو ملګرو چې څومره حاضر شوي دي. که څوک نه حاضر د هغې نه موږ ګیله نه کوو ځکه غم خادې ډېرې دي هغه هم موږ ګیله نه کوو. دوا خو دې کوي چې دا خوشحالۍ دغه وي مذکره ډېره یې درسته یې خو زه بس واده یې ډېر مبارک شه. خدای مبارک حاجي. بس دا خو د حاجي صاحب اول د الله کرم دی او بیا پکې حاجي صاحب ډېر غټ لاس و چې په 3 ورځې کې مال هر څه وکړل تر دا کالي پورې را هر څه وکړل فرنیچر ښځې له کپړې ماله کور یې هم راکړه دلته. نو بس زه خو چې د دوی څومره شکرګزار یم دومره بس خپه خپه یار وایي خپه نه یم بړه خوشحاله شه په زور غله واده نه دی. نه نه بخپله سره مې په خوښه او واده هم دې په خوښه دي. الله دې کي چې د دوی دا نوی ژوند د خوشحالو شي. ګرانو کتونکو دعاګانې ورته کوې. عارف حاجي صاحب خپله ډېر مینه ناکه د مینې ډک انسان دی او بل دا چې هر سړي ته بار بار ریمانډر هم ورکړی دی او بیا یې ملګرو ته حواله کړي دي. ما پسې خو واجده پرېدی کړی نو دغه دی الحمدلله دغه خبره ده چې په دغه واده کې زیر یو او ول دعاګو یو چې د دوی دا نوی ژوند د خوشحالو شي. عارف حاجي صاحب د ډېرو غمونو نه هم راتېر شو. دا خوشحالۍ نن د زنانو د دغه مشرانو خوشحالۍ د یارانو دوستانو مخې ته راته کسان ډېر زیات ولاړ دي. به دوی ته مبارکۍ هم ورکوي. او ګرانو کتونکو د دې جوړې دپاره د دې خاندان دپاره دعا پیر کوم چې الله پاک راتلونکي ژوند د خوشحالۍ وشي. مننه. ګرانو کتونکو عارف حاجي صاحب په منګه ګرانه او په هغه منګه ګرانه خو ما یو د مهدي جان واده کتلو په دې 400 کې چې هغې کې به شپږ قسمه ډوډۍ ورکوله 7 قسمه او هغه ډوډۍ به چې کومه ده نو په کلي کې ورکوله په دغه شانتې میدان. د هغې نه پس زه بیا لکه عارف حاجي صاحب وس کېږي چې په کوم شادي خال و په هغې کې واده کولی شو. خو نه کلي او نن هغه د کلي علاقې خلک ملګري ټول یاران دوستان خپلو کې لګیا دي. دا مزدوران نه دي ښه دا خدمتګار دي او دا په تعلق باندې راغلي دي. نو باقاعده چې کوم دی چرګ شته روجې شته غوښه شته او ښه زبردست حلوا پکې ده. نو دا هر څه سیسټم چې کوم دی نو دا درته ښایو. خو د ټولې ویډیو کې مطلب دا دی چې ګرانو کتونکو پخواني وختونه را یاد کې زموږ مشرانو ودونه چې به نو په کلو کې به دا اوس په کلي کې واده دی ټول کلي مشغوله دی او یاران دوستانو مشغوله دي او بټیاري کاکا چې چېرته کېدی هغه لږ راشه چې د کوم ځای دی خیر دی چې ستا به کې هسې بېسه دغه وکړم مشهورتیا دې پکې وکړمه خو دا چې بیا رعایت وکړي چې رعایت دا روټۍ وي خلک ډېر صفت کړي د روټۍ دغه سیره کې دی سیره کې ښه سیره حاجي صاحب سره زما ورورولي ده
او د حاجي صاحب خدمتونه کوو. او اصل یې د کوم ځای؟ پېښور یو چې د خزانې د خزانې پېښور یې. ښه دا پر ورولۍ کې سره روان دي. پر ورولۍ کې روان دي. ښه اوس کلي کې واده تاسو شادي خالو کې واده که نه؟ حاجي صاحب خاله ولا راشه. کلي کې واده او شادي خالو کې واده هر ځای کې چې کوم ځای کې وي، هوټلو کې وي، شادي حالو کې وي، کوم ځای کې وي نو مونږ زول دغه پخلی کوو. موبایل نمبر سره؟ موبایل نمبر مې 0315 99 دیوه 99 حاجي صاحب په شادي حال کې خو تا واده کولی شو بل بیغم او په یو ځای کې ناست یو بس شادي حال کې زمونږ داسې ملګري چې هغوی کلي پروګرام لکه شادي حال دا کاري یو سړی پکې ورځ وخت د اتوار پر ورځ راځي او 2 غنټې ټیم وي زمونږ دلته کې سره 15 ورځې پروګرام روان دی ټول ملګري راځي څوک شپې کې څوک ورځې تیری د شادي حال په 2 غنټې یا 3 غنټې وي زمونږ دا سلور اجري دي سلور اجري نه راځي الحمدلله بس ټول کې ملګري ناشتي دا داسې یاران دوستان دي زمونږ پریدینه کار ته دغه بناسته او خوشاله هم دي ډېر اجري داسې سکه مرګري ناشتي سکه ملاستی سکه روټي خوري سکه پخلی کیږي او دا د ما ډېر خو غرور دی دا د ما ملګری اندرور مم دی او ډېر راته ګران دی او تاسو ټول ډېر شکریا ډېر زیات خوشاله او کلیوالم لګیا دي پدې دا ټول کلیوال لګیا دي دا ټول زموږ کلی ګوان خلک دي خپل لګیا دي خو له بنه راځي موږ پیښو زموږ کار پیښه دي سره په خواني رواجم لګرا دغه ستاسو ژوندۍ شي زه هم د خلکو ته کنه زه خو چې دا وامه چې لکه شادیالو کې به پېښور والا په شادیال کې کار کو اب مجبوری و دغه بزینو زیږي بینو شادیال ته براغله زمونږ د کلی خلکو ته رواج جوړ کړ ولې په کلی کې ستا اجره نشته اجره څه ته وي نه نه څه زیاته وي اجره به څنګه آباد دا به څنګه آباد ته شادیال ته لاړ خو ستار څخه ختم شو نو دا زمونږ یو شوق د مرګورم خوښ شو چې موږ دا پروګرام په خپل ځای کې وکړو پچم غوان کې کو یار دوسم راشي موږ سره ورځې تیری کې شپې را سره کې دغه صحیح ګانو کتونکو لکه د پارک سیستم ما او کتل ډېر زبردست پارک سیستم ورسره چې کوم دي خداري تازه ډوډۍ چې کوم دي دا ګرمه ډوډۍ وي ډېر زیاته ګرمه چک کړی شي ډېر زیاته ګرمه د روټه کنه استاد کی خیر دی سټي دا تنور چې کوم دي لګیدلې او ګرمه ډوډۍ دا وګوره او بس خدي ډېر سړی او به دغه کیږي او دا پکې ساګ دی پکې ساګ ما ساګ والا دی او جی ساګ والا ها څنګه یاره تخي شکر الحمدلله بالکل واده د بل خوشاله دي راځي خو یانه نو بس خبره دا سره خان استا په شان ضرور دی او خلکو سره خدای پاک ډیر خوب کړه بوله امین چې ډیر په شوق په مینا په اتفاق را للو او کې ناستلو خو د سیل مې راغلی مړه مصارف چې چا ته ویلی یوم نه پاتې شوی دا خبره ده خدای چې پاتې شي بیا دا ډوډۍ پاتې کیده هغه د خپل حساب چې کوم نه عقلي پخلی کړي نو ګرانو کتونکو کلی کې ودونو کې مننه خوشاله